أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن به إن شاء الله سورة آل عمران آیت نمبر 102 او 103 بوایو ان شاء الله. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې په هغه مقصد باندې مونږ پوي کې الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. آمین. رسونی آیات کې الله تعالی د خیانت باره کې خبر وکړه چې نه پیغمبر داسې کولی شي، ممکن نه ده چې خیانت وکړي، او څوک چې خیانت وکړي دا قیامت په ورځ به راځي خپل خیانت سره، او دې ته به پوره بدله ورکول کیږي. اوس الله فرمایي د مخکینی آیات کې د دې څو مناسبتونه دي لګولو سره. الله دې ماته توفیق راکړي زه تاسو پوه کړلی شم، او الله دې موږ تاسو ټولو سینې کولاوي کې په دې آیت باندې. معنی یې داسې ده چې افمن اتبع، آیا هغه څوک چې هغه اتباع کوي د رضوان الله، د رضامندۍ د الله، یعنی روان وي د الله تعالی د رضامندۍ پسې، الله رضا لټوي، هر کار د الله د رضا مد نظر دی، چې دا جهاد کوم الله دپاره، منځ کوم الله رضا دپاره، بچو ته رزق ګټم د الله رضا دپاره، صحت جوړوم الله رضا، یعنی مطلب هر یو کار د الله په رضا کې وي، الله د رضا په بنیادي. کمن، آیا د دی په شان د هغه چا با چې هغه اخته شو، ککړ شو، واپس شو، بسخطن په ناراضګۍ کې، په ناراض کولو د من الله الله طرف نه، یعنی د الله په ناراضګۍ کې لګیا دی. یو سړی هر یو کار د الله رضا دپاره کوي، او د یو سړی هر یو کار د الله د ناراضګي دی. ومأواه جهنم، او ځای د هغه جهنم دی، او وبئس المصير، او ډیر خراب ځای د ورتلو دی. نو دا دوه برابر دي، یو سړی د الله رضا دپاره لګیا دی، او یو سړی د آخرت د الله تعالی د رضا او د الله تعالی د جنت حاصلولو، او بل سړی د الله د ناراضګي کې لګیا دی. نو دا دوه برابر دي، دا چریم نه دي برابر، او دواړو دپاره درجې دي. دوه آیتونه بلکې دریم آیات هم د سره تړلی چې انشاءالله هفتې په ورځ ووایي، بیا به تاسو انشاءالله ډېر زیات پوه شئ. الله تعالی دې موږ تاسو پوه کړي. نو تاسو اوس دا اول رستنی آیات سره وتړئ چې څوک چې خیانت وکړي نو هغه به خیانت سره راځي، غلا، دوکا وغیره، ټګي، او پیغمبر خدا کار کوي نه کولی شي، او نه د هغه دا شان دی. نو تاسو ولې داسې سوچونه کوئ؟ یو سړی د الله رضا دپاره لګیا دی، هغه مسلمانانو ته دعوت ورکوي د ایمان، او یا بل مسلمان دی د الله رضا دپاره لګیا دی، او هغه په ذهن کې او په سوچ کې د غنیمت اړو توجه نشته، هغه صرف د الله رضا حاصلوي، غنیمت نه حاصلوي. د غنیمت حاصلول دا اضافي انعام ګڼي خپل ځان دپاره. جهاد کوي د همدې دپاره. موږ خپل الحمدلله صحیح حساب په جهاد کې تېره شوې ده. بعضې خلک بو داسې چې هغوی سره به دا سوچ و چې دلته به ټوپک نیسو، دلته به دا غنیمت وي، دلته به هغه وي، او بعض خلک به داسې وو الحمدلله چې هغوی په هر ځای کې، هر جنګ کې، هر زخم کې، هر درد کې، هر تکلیف کې به دا مد نظر و چې الله به څومره راضي شوی وي، الله به څنګه راضي شي موږ نه. نو دا دوه خو برابر نه دي. تاسو د دواړو حالت ته لږ وګورئ. تاسو اوس تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت مخې ته کوي، د مجاهدینو حالت مخې ته کوي، صحابه کرام حالت مخې ته کوي. یا لکه نن سبا دا جهاد دی، مسلسل موږ کافرو سره، یهودو نصاراو سره، مشرکینو سره لګیا یو، مسلمانان به حیثیت مسلمان، او دا ټول لګیا کېدل موږ د الله رضا دپاره دي. او دې مقابله کې هغه خلک چې هغه لګیا وي د غنیمتونو او د غلو او د خیانتونو او د دوکو، دا برابر دي سره؟ دا بالکل نه دي برابر. دا یو. دویم مناسبت دا ده چې منافق هر وخت دا د دنیا په ګټه کې لګیایي، او دنیا سکون ځان ته غواړي، او اسلام هم د دنیا دپاره خوښي کړی. سوره بقره کې دا مضمون تیر شوی دی. فما ربحت تجارتهم، الله تعالی ورکړي دوی هر کار د تجارت په بنیاد باندې کوي. الله ورته دې تجارت تاسو ته ګټه نه ده کړې، ځکه چې دنیا دین راوړین د کاروبار دپاره، که ختم کئیم د کاروبار دپاره، او که سوره یاسین سهار واییم د کاروبار دپاره، او که منځونه کئیم د کاروبار دپاره. دا کاروبار مې ښه شي، او د بچي مې ډېر شي، او زمن مې وشي، دا او دا هر شي کې به دنیا مد نظر ده. اسلام غلبه هم غواړي د دنیا دپاره، پیغمبر سره راضي هم د دنیا دپاره، ځکه چې منافق مد نظر دلته دنیا ده.
او د دنیا لټونه ده، الله رضا مد نظر نه ده. نو دا دوه برابر دي چې تاسو اعتراض کوئ په دې مسلمانانو په دې ډلې باندې، او دا د مدینه منافقینو هم او موجوده حالت کې هم تاسو ګورئ ای په ټول عمر په اسلام هم دغه اعتراض کوي چې دا څه مصیبت ده، او دا خو بدامني ده، او دا خو دهشتګردي ده، او دا خو موږ لپاره مصیبت ده، او دا خو موږ مور او پلار وجنګولو، او دا خو موږ خپلوان خپل کې وجنګولو، او دوی د وجې نه دا مصیبتونه دي، او خو په امن کې خو چې دی راغلل داسې شول، او مور او پلار مو سره جوړو، خو چې دا فلانه د سم چې د الله د دین راغلی وي، که قرآن وي، که حدیث وي، که سنت څه بل څه طریقه وي، دا منافق په اعتراض کوي. الله وایي ظالمانو تاسو لږ سوچ وکئ په دې چې د دې کار د راتلو نه وروستو خو دا دوه ډلې واضح شوې. یو د الله رضا دپاره لګیا دی، دا جنګونه مخکې وو خو د الله رضا پکې نه وه، دا مرګونه مخکې وو، د خلک مړ کېدل د ټوله دنیا مړه شوي دي، خو د الله رضا به پکې نه وه. او دلته خو ایمان د ایمان سره خو اسلام او د بیا جهاد او بیا شهادتونه او بیا د الله رضاګانې او بیا جنتونه او بیا درجې او بیا داسې ته سوچ په کوه. نو دا تاسو هغو خلکو سره برابروئ چې د دنیا کې لګیا دي، دنیا ګټې کوي، او جهنم ټکانه جهنم ده. هم درجات دوی دپاره درجې دي عند الله، د الله په نسبت باندې دا دواړو ته مؤمنانو درجې دي او د کافرونو درجې دي. بیا د مؤمنانو درجې دي لاندې نه بره انبیاء کرام، شهدا او صالحین او صادقین او داسې زور پسې عام مؤمنان د هغوی د اعمالو مطابق او د هغوی د سوچ او د عقیدې په مطابق. همدغه رنګې د کافرونو درجې دي، د فرعون او د قارون او د نمراد او د ابو جهل او د ولید او د وغیره داسې زور پسې، او د ټرمپ او د جو بایډن او د مسلمانانو د هر دشمن داسې ځه، او د هر خپل درجې دي. او بیا د دې دنه کې هغه خپل حالت مطابق هم او د دواړو یو بل مطابق هم درجې دي. یو د ایمان درجو کې لګیا دی او درجې حاصلې ځان ته، یو د کفر په درجو کې لګیا دی، کفر ډېرې ځان دپاره. او الله چې دی بصیر دا لیدونکی دی بما یعملون، عمل چې دی کوي د هغې عقیدې نه خبر دی، مقصد نه خبر دی، جمهوري نه خبر دی چې دا کوي څه دپاره، کوي څومره یې وکړل، چېرته یې وکړل، څه یې وکړل، دا هر څه نه الله تعالی خبر دی، بصیر دی، لیدونکی دی. دا چې کله تاسو خو سوچ سمج سره اول د مدینې دا حالت مخې ته راولئ چې یو ډله د اسلام دپاره، یو د کفر دپاره او د منافقین په پریشانو، بیا د اوسنی حالات موجوده چې کوم حالاتو کې روان یو د کفر او د اسلام جنگ خو ټول عمر ده که نه، خو موږ بدقسمتي دپاره په خپلو کې لګیا یو، نو ډېره پته راته نه لګي. تاسو لږ د خپل حالت د کافرو په مقابله کې کوي، او د هغوی هغه کوششونه د اسلام د ختمولو دپاره، او د طرف نه د مسلمانانو کوششونه د اسلام د غلبې د قرآن او د حدیث دپاره کوي. بیا تاسو دواړو ډلو کې فرق وګورئ، نو دا ډېر لوی تربیت دی د مسلمانانو دپاره او د منافقینو مخالفت او د تردید دپاره چې داسې مه کېږئ، دا د منافقینو په شانتې دواړو ډلو کې فرق دی، او د دې ښې ډلې طرف ملګري شئ، جوړ شئ، او دا غلط تصور او عقیدې خپل ځان نه لرې کوي. الله تعالی دې موږ تاسو پوه کړي. بیا دریم آیات کې بیا نور تفصیل دی، انشاءالله هفتې په ورځ چې وایي تاسو به نور پوه شئ. الله دې موږ ته توفیق راکړي که زندګي وي. اوس تاسو واورئ معنا افمن اتبع، هغه څوک چې اتباع کوي، روان وي رضوان الله، د الله د رضا ماتیې پسې، هغه څوک چې لټونه کوي د الله د رضا، هغه څوک چې پیروي کوي د لټونې د رضا د الله، کمن آیا دا دی په شان د هغه چا با چې واپس شو بسخط من الله، په ناراضګۍ د الله تعالی کې، په خفګان د الله تعالی کې، ککړ شو د الله تعالی په ناراضګۍ کې، ومأواه او زید هغه ټکانه د هغه ورتلل د هغه جهنم دی، وبئس المصیر او ډیر خراب زید د ورتلو، هم دوی دپاره درجات درجی دی عند الله الله سرا، والله اول تعالی بصیر لیدون که دی بما یعملون، اغا عملونه چې دوی کوي.